الله سبحانه و تعالی موږ تاسو دنیا آخرت کی کامیابی غواړي او به دې کامیابی لپاره کم کارونه کول پکار دي غي مونږ تاسو خو دي لارې راته خو دي چې په دې لارې باندې زده د کامیابی لار ده بیا قرآن بار مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو کا جنت ته تلل غواړي کامیابی غواړي نه صراط مستقیم دی په دې به تاسو سي ځکه که تاسو قرآن کې وګورئ د صراط مستقیم بار تذکرہ ده سورہ انعام آیت نمبر 153 اللہ پاک فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا پیغمبر علیہ السلام ته فرمائی چې دی امت ته وایي چې یقینا دا چې کومه سمالار ده نه غلار ده او بیا فتبعوه تاسو د دې لارې تابعداري وکړئ نه په دې لارې باندې مزل وکړئ او صراط مستقیم ویل کېږي څه ده یو روایت کې راغلی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یو ډکه لاس کې راواخستلو او سیده کرخه راخ کله او د سیده کرخه سره بیا کاږي کرخه راکغلې وی بیا غي د بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې دا کوم سیده کرخه ما راخلی دا صراط مستقیم دی او چې دینه علاوه دا کوم کاږي کرخه دی دا د گمراهی لارې دي او په دې خبره باندې ځان هم پوهیږي چې کله هم څوک په یول غواړي نه غاکه په مثال باندې پوهی نه مثال باندې خپويږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مثال ورته بیان کړ ځکه د تعلیم یو حصہ ده هم ده یو اسلوبی دا هم دی چې کچره تخپل مشوم په یول غواړي نه په وایټ بورډ باندې کاغذ ته ډایګرام جوړ کې نه ډېر خپويږي او دا یوازې دلته نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور ډیر احادیثو کې عملی طور باندې صحابه کرام متنقشي جوړې کړې دي په لاس باندې حالانکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د چا شاګردی نه کړی امي هغه باوجود هم بهترین مثالونو سره صحابه کرام پوي کړی ندی آیات کې الله رب العزت یو موږ ته دا وایي چې پیغمبر علی السلام دا فرمایلو چې زب کملار روان یم دا نه غلار دا فتبعوه تاسو د دې تابعداري وکي ادا به تاسو هم کامیابی ته رسئ او بیا مخکې ولا تتبعوا السبل دین علاوه نور لارې تاسو ما فالو کوي فتفرق بكم عن سبيله چې کوم نه غلار د دینه به تاسو تفریقه کې و چې ګډ وډ وو نه چې نه غلار نه علاوه کم لارې باندې مزل کې دا به گمراهی ته رسي اور که یو بل آسان مثال باندې ځان پوي کو اوس که یو سړی دا غواړي پېښور نه گاډي کې کېناستلو چې زټل ته ځان رسوم نغاب په دې مین لار باندې مزل کوي اور کله دې لارې نه علاوه سایډ ته په کمی لارې باندې وځي نه دا کله هم ټل ته نشي رسیدلی کدا شاول لري ته توی کی بیان نشي رسیدلی ټل ته کدا د استاد د لختي باندې لارې مینتاو شو بیان ټل ته نشي رسیدلی او کوهاټ کې د هنګو تر تویدو په ځای باندې کدا هایوي باندې سیده لاړو د کله هم ټل ته نشي رسیدلی دقه نه غلارې باندې په مزل کې د وټل ته رسیدلی او بیا په دې خبره باندې هم ځان پوهی کی چې کومه گمراهی لار وی ها په ابتدا کې تا دا ښکاری چې دا نه غلارې سره ټچ ته دا کمې به رسیدلی هوا کمې به رسیدلی نوی ولی کده لختی باندې لار دا کده شهو لار دا او کده کرک لار دا دی مین لارې نه وتلی دي کنه نو شروع کې وتا دا ښکاری چې دا نه غلار دا چې په غي باندې مزلو کې نه غو گمراهی باندې ختمي نصرات مستقیم اغلار چې کوم پیغمبر علیه السلام ته خو دي اور یو بل روایت کې راغلی دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دوه فرمایلو ای زما صحابه بنی اسرائیلو کې 72 فرقې وي او زما امت کې 73 فرقې پیدا کیږي صحابه کرام ډېر خيار خلک وو
چرته د جیداد او د پراپرټي او د کاروبار تاسو نه دی کړي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نے تاسو کو چې یا رسول الله من هي دا خلق وسوبي چې دا کم کامیابی ولی د 73 کې وی وافر کا کامیابی نور بټول ناکامی دا کم خلق دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایلو ما انا علیه واصحابی کما لار باندې زروانی او زما صحابه کرام روان دي دا بس کامیابی لاره بس خبره ختمه ده په دې یو جمله کې ټوله دنیا کامیابی راغونډه کما انا علیه واصحابی کوم لاره مې زما او زما صحابه کرام زی ودا کامیابی لاره هغه بل آسان مثال باندې ځان پوهیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه ودونه کړی اور دو وینځي وي نه ازواج مطهرات امهات المؤمنین ایولستی 11 اوس کې یو سړی را پاسي غدا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 11 ازواج مطهرات دي زه هم 11 ودونه کوم ته جواز ورکول شي جو نه مرتو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصوصیات دي او ته هغه کې چې کم صحابه کرامو کړی دي مسنا و ثلاث و رباع دو ودونه درې سلور نه زیات امتی ته اجازه نشته ولی صحابه کرامو سلور نه زیات نه دي کړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس موږ صحابه کرامو د ګورو چې صحابه کرامو کم ځای پورې مزل کړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رمضان کې یو ځل رالو تراویح وکړي سورہ کاته کړي حدیث کې ذکر نه دي دیم ورځ مې رالو به تراویح کې سورہ کاته کړي حدیث کې ذکر نشته په درې مې ورځې باندې رونو وته دروازې نه وکړو چې مسجد کچ بره هوا فول لګته کور کې تراویح وکړي صحابه کرامو ته پوښتنه کوي رسول الله دروازې د موزو کومه ټول رجم شو نن وروزي وای ما ته دا خطر محسوس شو چې د تراویح تاسو فرض درجه ته ونه رسېږي او صحابه کرام اوسګړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې صحابه کرام انفرادي کړي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 20 رکعاتو باندې ټول صحابه کرام رجم حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ته امام جوړ کړ او دوی چې تراویح هم کو دي کې ختم قرآن هم کو انفرادي به څوک نه کوي څوک الته ولر څوک دلته ولر مسجد کې انتشار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کړي اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته یو ترتیب ورکړي منظم کړي دي نزدک حدیث کې راغلو 20 رکعات چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت روایت ابن عباس رضی الله عنه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کې 6 رکعات کول یو روایت کې 23 راغلي هغه کې 3 وتر اور 6 رکعات تراویح صحابه کرام موږ ته نو چې پرې خېده اوس که پیغمبر علیہ السلام زندگی چا کتلی غا صحابه کرام دي مونږ وګورو چې صحابه کرام دې کې څه کړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دا روایت هم راغله دا هم راغله صحابه کرام څه کړی نه د صراط مستقیم کې ځکه پیغمبر علیہ السلام اعلان وکړ ما انا علیه و اصحابی کما لار باندې زروانی او زما صحابه کرام روان دي دا صراط مستقیم دی کدی باندې زی بیا کم به تر رسیدې شي او کدا لار د پری خود بیا گمراهی ته رسیږي بیا به بربادیږي بیا کم به ته نشي رسیدل اور قرآن مونږ ته بار بار د صراط مستقیم تاکید راکړی دی ذالکم وصاکم به تاسو ته دې نصیحت کولې کیږي چې تاسو دې لار باندې روان شئ لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوا ته ورسیږئ کامیابی ته ورسیږئ اور بل سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک فرمائی قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم تعالی پاک ہدایت کی د خپل رب د نه غلاره او بیا نیغلار دینن قیاما ملت ابراهیم حنیفا دسی دین چې بالکل نیغ صحیح اگه کوواله نشته ترسواله نشته دی ملت ابراهیم حنیفا ابراهیم علیه السلام په دې ټولو لارونه ارسی پر خودلو په د یو نیغلار د توحید په لار باندې روان شو دا صراط مستقیم دی وما کان من المشرکین اور ابراهیم علیه السلام د مشرکین نه نه او موږ تاسو روزانه سورۃ یاسین وایو یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم بسرورم آیات کی اعلان کو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صراط مستقیم باندې اور مفسرین لیکلي چې یاسین دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوم دی یعنی دا معنا چې الله رب العزت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات قسم خوړلې دی ټول
نور انبیاء کرام علیهم السلام کې الله رب العزت یو پیغمبر ذات هم قسم نه دی خوړلې، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذات قسم یې خوړلې. یاسین ما د پیغمبر علیه السلام په ذات قسم. والقرآن الحکیم دویم کې بیا د قرآن قسم اوچت کړی دی، د قرآن قسم یې اوچت کړی، صاحب قرآن قسم یې اوچت کړی دی. اور اعلان سو کو انک لمن المرسلین، ته یقینا پیغمبر یې کده مشرکین مکه انکار کی ود کی، که یهودیان دستا نبوت نه انکار کی ود کی، که نصارا دستا د نبوت نه انکار کی ود کی. الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکی انک لمن المرسلین، یقینا ته د پیغمبرانو نه مرسلین نه، د چا نبوت اعلان د چا د رسالت اعلان الله رب العزت کی غو په الله باندې څومره ګران وي. او څلورم آیات کې اعلی صراط مستقیم، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په نیغه لار باندې، یعنی کوم لار باندې روانې دا نیغه لار ده، بالکل ټیک ده، دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. او صراط مستقیم په نیغه لار باندې تلل دا کامیابی ده. او دا په دې نشي کېدلی چې سړی وایي ما سره علم ډېر دی زه په نیغې لارې روان یم، ډېر لوی لوی علم والا ګمراه شو. یو سړی دا نشي ویلی چې ما سره غټ لښکر دی زه په صحیح لارې باندې روان یم، ډېر غټ غټ لښکرونه والا تباه او برباد دي. بني اسرائیلو پسې د فرعون 6.5 لاک لښکر ورپسې و. بني اسرائیل سره د موسی علیه السلام تعداد کې لږ وغه الله کامیاب کړو، دا سره د 6.5 لاک فوج تباه او برباد شو. لښکر کامیابي نشي درکولی. اور که یو سړی دا وایي چې ما سره ډېر علم دی ځکه زه په حق باندې شیطان نه زیات علم بچا سره کېدی شي، چې هغه تا زړه ته ګوري چې دې وخت کې دا ذکر نه کوي، تا په زړه باندې هم حمله کوي. علم یې د دې درجې دی، تا ته پته نه لګي چې شیطان زما په زړه باندې حمله کړې ده، خو شیطان سره دا پته ورته وي چې دا دې وخت کې غفله دی، په دې زړه باندې زه حمله کوی شم، دې ته وسوسه، دې ته وهم او دې ته شکوک او شبهات زه اچولی شم. بیا شیطان ولې تباه او برباد شو. که یو سړی دا وایي چې ما سره طاقت دی زه ګمراه نشم کېدلی، طاقتونه د امریکې نه زیات طاقت چا سره موجوده وه چې ټولې بوټ پالش ته ناست دي. هغه چې وایي چې دا کار دی ورته وایي چې حاضر جناب. اوس ورته د عربو خپلې ښځې ونه ګډولې څه شي ونه، خو دې ټولو طاقتونو باوجود تباه او برباد دی، ګمراه دی. دا به الله نه غواړې. زه چې کله قرآن کلاو کوم اول سورت نوم دی سورت الفاتحه. سورت الفاتحه ته فاتحه ځکه ویل کېږي چې د قرآن ابتدا د سورې فاتحې نه شوې ده. او بل قول دا دی چې د سورې فاتحه ته فاتحه ځکه ویل کېږي چې دا اول قرآني هغه سورت دی چې مکمل په یو وخت کې نازل شوی دی. سورې شفا ورته ویل کېږي، کومه بیماری وي الله پاک دې سره ختموي. سورت الکنز، کنز خزانه ته ویل کېږي چې دا داسې سورت دی چې د خزانه ده. سورۃ الدعاء وې دې کې الله نه غوښتي و طریقه مونږ ته خود نشوي ده، ځکه ورته سورۃ الدعاء وایي. او دا خبره ټیک هم ده، ولی تاسو چې کله سورې فاتحه شروع کې نو پس الحمدلله رب العالمین اول آیات، الرحمن الرحیم دویم آیات ته، مالک یوم الدین دریم آیات ته، ایاک نعبد و ایاک نستعین په پنځم آیات کې مونږ دا وایو چې اهدنا الصراط المستقیم. او بیا دا اهدنا الصراط المستقیم ته سحر 2 رکعاته مونږ کې الله نه غواړي، ماسپښین 4 رکعاته مونږ کې الله نه غواړي، مازدیګر 4 رکعاتو کې الله نه غواړي، اور ماښام 2 رکعاتو کې الله نه غواړي، مسوتن 4 رکعاتو کې الله نه غواړي. دا به الله نه غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا لمته نه غلار وخو کومه لار ده نیغه، کومه صحیح لار ده چې غمه کامیابی ته ورسېږي. او د سورې فاتحه کې الله رب العزت موږ سره د دعا د غوښتلو طریقه هم ښیي. پهل آیات کې دعا نشته دی چې سورې فاتحه ډایرکټ ابتدا د اهدنا الصراط المستقیم نه وي. اول درو آیتونو کې موږ د الله تعریف کوو، اے الله ای زموږ رب ته د ټول د کائنات ربي، ټول عالمونو ربي، رحمان یې، رحیم یې، د ورځې آخرت هم ته مالک یې، تا نه علاوه څوک مالک او طاقت او قدرت ولا څوک نشته. بیا په سورہ آیات کې یا نعبد و یا نستعین، ال خاص تا عبادت کو واستانه مدد غواړو. بیا غي د بعد و چې اهدنا الصراط المستقیم، ځکه علماء لیکلي دي چې د الله نه د وخت او طریقه دغه ده چې دا نه لا سوچت کې الله بسرا کې
یا الله دا شیز غواړم راکې نه، اول د الله تحمید او دغه حمد او دغه ثنا وکړه. یا الله د کائنات مالک، د انسانانو مالک، د جناتو مالک، ونو بوټو مالک، ټول کائنات تا پیدا کړی دی، ټول کائنات تا ته محتاج دی. ساده امر نه بغیر کائنات کې هیڅ نشي کېدلی. کله د الله ښه تعریفونو کې بیا ورته چې الله ټول دنیا کائنات انسانانو کارونه تو جوړې، زما دا کار هم جوړ کې. یا الله ټول کائنات ضرورت ته پوره کې، زما ضرورت هم پوره کې. یا الله ټول دنیا انسانان بیماران وي، صحت تور کې ما ته هم صحت راکې. دا د دعا د غوښتلو طریقه ده او دا قرآن دا تعلیم درکې. ځکه سورې فاتحه ته سورۃ الدعاء هم ویلې کېږي. بیا چې الله نه موږ غوښته وکړه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته لږه لار وښودې. بیا لار د کوم خلکو صراط الذین انعمت علیهم، هغه خلک چې کوم منعم علی دي، چا باندې تا انعام کړی دی، کم خلکو ته تا انعام ور کړی دی. او سړي ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې دا انعام یافته خلک کم دي. دغه سورہ نساء کې الله رب العزت اعلان وکړو. سورہ نساء آیت نمبر 69 کې الله پاک اعلان کړي ومن یطع الله والرسول، چا د الله اطاعت کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کو، تابعداري وکړه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، دا خلق به هغه خلکو سره چې چا باندې الله پاک انعام کړي. هغه خلق څوک دي؟ من النبیین، پہلا نمبر باندې انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام، والصدیقین، دویم نمبر باندې صدیقین، والشهداء، دریم نمبر باندې شهدا، والصالحین، فسلورم نمبر باندې صالحین دي. وحسن اولئک رفیقا، د دو خلکو ملګریتیا د بهترینه ملګریتیا ده. پہلا نمبر باندې انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام هغه خلک دي چې الله پاک غوي باندې انعامات کړی دي. او مونږ دا عقیده ده چې انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، ټول جنتیان دي، ټول جنتیان دي. اور کامیابی ورته میلو شوې ده. کچا ور سره ایمان راوړی دی بیا پیغمبر کامیاب دی، کچا ور سره ایمان نه دی راوړی بیا کامیاب دی. کنه نیم سو کال تبلیغ مهنت کړي بیا هم جنتی دی، او کده یو ورځ تبلیغ مهنت کړي بیا جنتی دی. نو پہلا نمبر باندې من النبیین، دے نمبر باندې والصدیقین، یو دی صادق، دا مطلب رښتون کې، صدیق ډیر زیات رښتون کې. هغه مرتبه چې کوم ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله پاک رسول هغه خلک هم کامیاب دي. چې غاده صداقت د الله رب العزت، صداقت صفت الله رب العزت هم دی او د پیغمبر هم دی. او بیا په دریم نمبر باندې و شهدا، جمع د شهید دی. شهید دی ته ویل کیږي چې غاده سکارو کی، چې غاده خپل ایمان گواهی ورکی. او شهید ته شهید ځکه ویل کیږي چې غاده الله د پر خپل ځان قربان کی. او دا درته وخی چې صرف خلی باندې نه، ما خپل وینه د الله د توحید پر، الله د دین د پر توي کدا زما د ایمان گواهی ده. او سلو نمبر میں والصالحین، صلاحات دینداری خلق. اوس انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام دنیا ته نه رسی، صدیقین، شهدا، صالحین، دا به قیامت پورې وي. اور کته دا غواړي چې ماته کمی بیمه او شی بیا په دوله من نیسي. علماء حق په فالو کوي. نو غوږ د علماء غټ دشمن یم. ونډه ورځ علماء په غیبت کوي، ونډه ورځ علماء په خبرې کوي، فلان کې د سید فلان کې د ته کوم د سید اسمان فرشته دی. هغه باندې الله کرم کړی دی، کور ماحول نه روچت کړی دی. اته کله مدرسه کې تیر کو، به د کلی کې رچان کو، دلته ممبر باندې ودرولې دی، ممبر او محراب کې الله پاک ودرې تا ولې نه ودرې، تاکي خاصیت الله پاک به تر روچت کړی وي. نه دا درې طبقه به د قیامت پورې وي، والصدیقین والشهداء والصالحین. دې خلکو سره به تملګریتیا کوي، دې د پر جماعت هم کې به میلاو شي. او دا بالا نه وخت هم کوي نه هغه د پر ته دا ګوري چې زما د علماء حق کم کم شوبې کې دین کې لاګیا دي، ټول سره ملګریتیا کول، ټول ځان ته رفیق جوړول، فریق نه جوړول. یاره دا ملګری تبلیغ کی، جهاد نه کی، د دین دشمن دی. دا غلط سوچ دی. یاره دا ملګری جهاد په میدان کې لاګیا دی، که تبلیغ نه یو شوبې کې خو لاګیا دی کنه. ته څه کوي؟ ته د کم پټي مولې نه تینې نه تیرې. او دا یاد ساتي چې کم سړی په چا باندې اعتراض کوي که د هیڅ نه وي کار کول، ور سره اعتراض نه کوي. هغه چې زه ټیک ته ما کار سره درجه کې خدا د دین کار کوي. یو طالب علم د مدرسې کې لاګیا دی، دین خو څه کوي که څه خو کوي کنه. ته څه کوي؟
یو سړی د خانقاه کې د مفتي مختار الدین شاه صاحب نه بیعت کړی دی زیات خپل وزیر څه خو کوي کنه څه کوي یو ملګری سیاسي میدان کې لګیا دی هلي ځری کې نه لګیا خو دې څه خو کوي کنه څه کوي خپل ځان ته قتل پکار دي زه د دین کمی شوبې کې لګیا دیو جن د انسان بدن نه دی کې کسر وی دا چلی کدی کې زړه وی دا کار کوي کدی پر خپل سنی دا کار کوي کدی نه د لاس کټ کو دا ناقصه کا خپل د کټ کا دا ناقصه کا سر د کټ کو ختم د سې دین مختلف شوبې الله پاک پیدا کړی دي غا جهاد دی غا تبلیغ دی غا تصوف دی غا تصنیف دی غا تالیف دی غا تدریس دی غا د ختم نبوت کار دی غا د دین مختلف شوبو کې کار کول دي دا ټول دین شوبې او ځکه دین آباد دی کور کې پلار لګیا دی مزدوری کی زوی لګیا دی مزدوری کی نواسه لګیا دی مهنت کوي خاطر مزدوری نه کوي سزي سکول ته سزي مدرسې ته سکور کې ناسي کار کوي د کور نظام په دې باندې چلیږي کته کور ټول زنانه او نارینه را بار کو چې تاسو ټول پیسې ګټي کور به چلیږي یا د ټولو تراسي کتابونه ورکو چې تاسو تعلیم کوي څوک به مزدوری نه کوي موږ تاسو ټول نه ډاکټران جوړو دا کور تباہ او برباد نه چې کور کې دا معنی چې سبو مزدوری کوي سبو کور دنه کار کوي سبو د کور پهرا کوي سبو د کور خدمت کوي دین کې ولې دانه معنی دا یو کومبه د فیملی دا یو خاندان دی کې ټول کار کوي د دین به محفوظ پاتې کیږي دیو جن چې دین کم شوبې کې څوک لګیا دی هغه ته سلام کو ډټ ګرن اور کو ماشاءالله ستا خدمات کوي تبلیغي ملګری هر بوت باندې گش کی ته هر بوت باندې گش کنه زوره ګران کار دی یو تبلیغي ملګری دی غیر شکاله په محلي کې تبلیغ کړی دی او یو وری دیر شکاله ټکولې دا آسان کار دی هغه موجود غو په محلي کې گش کی اور نه ټکی چې دینه په فلانکي روزي غي سره د موږ دین خبر وته وکا کنه ته کاله نشي کولای میاشتې نشي کولای غریب لګیا دی دین کې مستقل کار دی اندر چې کوم jihad میدان کې لګیا دی غسر دوا اپشن دی یا شهادت دی یا غزي دی یا کې دې شي خزو بچو سره ملاو شم یا کې دې شي زما لاش کوړه راشي آسان کار دی ته چې دوبۍ ته روانې دومره غټ غټ وخت کې روانې وي چې یو سمندرونه جوړیږي یا بیا بشوندې راشم کرانه شم روان پیسو غټلو ته سترګونه د وخت کې روانې دي ودا چې کله میدان jihad ته دې سترګونه کې دې په روانې دي کې دې شي مالاش بیا کوړه راشي دا آسان کار دی یو سړی تبلیغ ته کال ته زیغه کورنه سو بنوخ کې دیو چې ناروانی چې کې دي شي د ناموسو سره سم ملاو نشم ما ولی سے د دې اجتماع نه مخکې اجتماع کې کال ته تلو درون سال ته ما ولی سے 45 سال دوبۍ کې تیر کړی دي دوبۍ ته تلو زه چرته نه مشاړلې ما به بیا به خیر دی را بشي ان شاء الله را بشي او چې کال ته تلو به زه وجړی دا ولی چې ما وړ بچی دی گورنمنت ډیر زیات ګران دي اغه زین کې دا تصور الحمدلله بیا کار نه خو خوشاله را لو کالی پورا شو او دومره بس دومره ما چرته زیات نه وجوړي دا آسان کار دی او ما بیا خلکو ملګرو ته وې بل دا کار لګول دا په خلی باندې آسان کار دی خو چې کله بستر راوخلې زی بیا د پته لګي چې سیر نسو پخې الله پاکي دوی ته آسان کې ولګي کار او دې کال کې نه کوړه فون اجازه شته نه د موبایل استعمال اجازه شته نه د ټیک ټاک جوړولو اجازه شته موږ وزنه نوجوان سینوزي ته لاړ شي درې ورځې تیری 300 ټیک ټاک جوړې کړې دا وړلاندو دا مروټه ته راکاو دا د سخان ته ناسي کور تر به تو کې بزن ودا شو خور دا شو کال کې خودغي اجازه نشته ریوانه پکې دا ورپسې جماعت راځي چې وګوره چا سره جماعت موبایل ګیر شو واپس ډیره قرباني کړې مقصد مدا دې کدل کې یو قاری سے امامت کې دا ګران کار دی 15 وخت له ترزی اور تا ته پر امامت کی هر سی پری کی دی بازار کې زوري کړو ہوتا ته موس پړاو کې بیا زوري کار کوي دیو جن بل په چا په غیبت ما کوي خپل گریوان کې خپل ځان ته وګوره چې زه د دین شوبې کې څومره کار کوم زه قران تلاوت څومره کوم زه د جمع سره مود څومره کوم آیا زه روزانه څو سی پرې تلاوت کوم ما اسکار کم دی کثیر به اعتراضات او تناسیه نن موږ تباہ او برباد دی وجو چې ول باندې اعتراضات کو و یو گریوان ته ملسونه چولی نه غا دین کار ته پریدو نه خپل کو پرې دې کم میدان کې څوک لګي دی غپرې دې چې په مخه مزلو کې غنه یو لوی شخصیت په میدان کې جوړ شي کاغه مدرس ته پرې دې چې شیخ الحدیث جوړ شي کاغه مجاهد پرې دې چې امیر المجاهدین جوړ شي کوم یو تبلیغي ملګری پرې دې چې مرکز امیر جوړ شي مرکز امیر نه دروانه امیر جوړ شي ته څه تکلیف ده دیو چې نه د دین ټولي شوبې دي موږ مشترکات اور باندې د دین مهنت کو او دا صراط مستقیم الله پاک موږ ته خودره دي علماء په حالت کې صراط مستقیم در تعلیم خوې دیو جن هر فیسبوکی مولا اور هر یوټیوب مولا اور هر ټیک ټاکر مولا دا بنا فالو کوي البته د بیان اوري د خپل مسجد امام نه تاسو کا دی مولا دا خبره کړي دا ټیک نه غاب درته وی چاو دا ټیک غلطه ده کې دي شي غمانه غټ پړګي ولي کې دي شي غمانه غټه ګیروي کې دي شي غمانه غټه جوبا چوري اور ظالم گمراهي خلک تباہ او برباد کی کله د قران ایتون نه انکار کله د حدیثو نه انکار کله د دین د مختلف شوبو نه انکار
ندې ته پرانیت وکړي چې ان شاء الله موږ د علماء حق لمنه نیسو او دو سره ملګرتیا کو او الله نه بصراط مستقیم هم غواړو دنیا نه ایمان سره تل دا کامیابی ده دا لویه کامیابی ده او ټول دنیا طاقتونه قوتونه در سره دي دنیا نه ایمان الله تباہ او برباد دنیا نه ایمان ور د لویه سرمایه ده دا به ځان سره ان شاء الله دې پر مهنت وکړو او ځان سره به ان شاء الله ایمان سره او صحیح عقیده سره به ان شاء الله دنیا نه زو الله نه ودا